پنځمه سپاره 14 نمبر رکو سوره نساء 19 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اے محبوبہ تاسو نه تپوس کوي فتوا طلب کوي د ښځو متعلق. قل الله یفتیکم فیهن ته ورته وفرمایه ښځو متعلق الله فتوا درکوي. وما یتلی علیکم فی الکتاب هغه چې تلاوت کیږي تاسو باندې په کتاب کې فی یتامی النساء یتیمانانو جنکو متعلق التی اغلا تؤتونهن ما کتب لهن هغه چې تاسو نه ورکوئ کوم چې دوی دپاره مقرر شوی دی. وترغبون ان تنکحوهن او تاسو د دوی نکاح کولو کې مخ ګرځوئ. والمستضعفین من الولدان او هغه کمزورو ماشومانانو نه. وان تقوموا للیتامی بالقسط ادا چې تاسو یتیمانانو ته په انصاف سره ودرېږئ. وما تفعلوا من خیر هغه څه چې تاسو د ښېګړې کار کوئ فإن الله کان به علیما پس بېشکه الله په دې باندې خبر دی. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او کچیرته یوه ښځه د خپل خاوند زیاتتوب یا د بې او اعرادا یا د بې رغبتۍ اندېښنه وکړي فلا جناح علیهما پس نشته ګناه په دوی باندې ان یصلح بینهما صلحا چې د دوی په منځ کې صلح وکړلی شي په صلح کولو سره والصلح خیر او صلح غوره دی. احضرت الانفس الشح هر یو زړه د لالچ په پنده کې اچولی شوی دی. وان تحسنوا او که تاسو نیکي وکئ وتتقوا پرهیزګاري اختیار کئ فإن الله کان بما تعملون خبیرا پس بېشکه الله د ستاسو کارونو باندې خبر دی. ولن تستطیعوا هرگز تاسو وس نشئ لرئ ان تعدلوا بین النساء ادا چې تاسو برابرتیا وکئ ښځو په منځ کې. ولو حرصتم اگر چې تاسو ډېر حرص ولرئ فلا تمیلوا کل المیل پس تاسو بیا مه میلان کوئ ټول میلان کولو سره یوې طرف ته. فتذروها کالمعلقه او دویمه ښځه پرېږدئ راځوړندی شوې راځوړند کړلی شوې. وان تصلحوا او که تاسو اصلاح کوئ وتتقوا پرهیزګاري اختیار کوئ فإن الله کان غفورا رحیما پس بېشکه الله بخونکی مهربان دی. وان یتفرقا او که چېرته ښځه او خاوند جدا شي طلاق واخلي یغني الله کلا الله به بې پروا کي هر یو من ساعته په خپل وسعت سره. وکان الله واسعا حکیما او الله دې کشادگی وال او حکمت وال. ولله ما فی السماوات وما فی الارض الله د پاره څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکو کې دي. ولقد وصینا الذین په تحقیق سره مونږ تاکید وکړو خلقو ته اوتو الکتاب چاته چې کتاب ورکړی شوی من قبلکم ستاسو نه مخکې و ایاکم او خاص کر تاسو ته ان اتقوا الله ادا چې الله یره لرئ. و ان تکفروا او که تاسو کفر وکئ فإن لله ما فی السماوات وما فی الارض پس بېشکه الله د پاره څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکو کې دي. وکان الله غنیا حمیدا او الله بې نیازه ټول خوبی بیان کړلی شوی. ولله ما فی السماوات او الله دې پاره څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او څه چې په ځمکو کې دي. وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله کارساز. ان یشاء یذهبکم که د خوښه شي تاسو به اوچت کړي یا ایها الناس ای خلکو یات بآخرین او راتګ به وکړي په نورو سره. وکان الله علی ذلک قدیرا او الله په دې قدرت لري. من کان یرید ثواب الدنیا څوک چې د دنیا انعام غواړي فعند الله ثواب الدنیا والآخرة الله خوا د دنیا او آخرت دواړه انعامونه دي. وکان الله سمیعا بصیرا الله اوریدونکی او کتونکی دی.